أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ناننی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 17 آیات نمبر 141 42 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې هم چې جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا چې الله کم شیزونه پیدا کړي ول نو دوی په هغې کې ځای نو بعضې حصې د الله دپاره مقرر کړي او بعضې د خپلو بتانو دپاره کړي. نو اوس دې ځکه الله رب العزت بیا هلته ورته وویل ساء ما یحکمون ستاسو چې دا کومه فیصله ده دا ډېره غلطه او خطا ده. اوس دې آیات کې الله رب العزت وایي چې ګوره د دې هر شي خالق پیدا کوونکی الله دی. نو چې کله الله پیدا کوونکی دی نو بیا څنګه تاسو چې نو هغه په دې کې د غیر الله حصې چې نو هغه جوړوئ. نو الله پاک هغه ذات دی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات چې هغه پیدا کړي دي چې نو باغونه معروشات او غیر معروشات. انشأ دا د انشاء نه ده او انشاء معنی چې نو هغه دی پیدا کول. معروشات دا د عرش نه ده معنی چې نو هغه اوچت کړی شوی اوچتو. نو معروشات هغې ته ویلی کېږي هغې بوټو ته هغې میوو ته د هغې چې نو هغه بوټو ته چې کم خلک په سفرونو باندې اوچتوي. چوپالونه چې ورته کم خلک کوي چوپال باندې اوچت کړي چې دی په خپل وجه باندې چې نو هغه نشي ټینګېدی. لکه مثال په طور کې کور شولو تورۍ شوله کریلې شوې داسې دا شیزونه چې خلک ورته یا چوپال جوړوي یا چې نو هغې څخه خلک دیوال باندې لرګي ږدي دی په هغې باندې بره خیږي هله چې نو هغه دی فصل کوي. که داسې نه یو دی په ځمکه باندې خوري نو دی بیا فصل چې نو هغه نه ورکوي فصل یې نه کېږي. وغیر معروشات او هغه چې هغه په څه شیز باندې نشي خیجولی سفرونه ورته نشي تړلی چوپال ورته نشي اچولی نو وی هغه نو غیر معروشاتو لکه دینه علاوه چې څومره هم اوس نو هغه میوې بوټي دي یا چې نو هغه فصل دی یا نور شیزونه چې دی په خپله تنه په خپله ورتېږي او خیږي. نو الله وایي د دې دواړو پیدا کوونکی الله دی. هغه چې د هغه چپنو باندې خیجولی شي نو د دې هم پیدا کوونکی الله دی او کم چې په خپله تنه باندې وردېږي نو د دې پیدا کوونکی هم الله دی. اوس دې کې سړی لکوټې شان چې نو هغه غور او فکر وکړي چې دا کم شیز بعضې کې الله پاک اوس دا صلاحیت ښودی. اوس کور ته وګوره دې ده چې تا چپر نه یې کړی چوپال دې ورته نه یې کړی دی چې نو هغې پورې دانه نه ورکوي فصل چې نو هغه نه ورکوي په ځمکه خوري خرابېږي. اندوانه شوله خټکي دا شیزونه چې شولو اوس دې ته که تا چې نو هغه څه وکړلو دا دې بره ځوړن کړل جو دا بیا فصل چې نو هغه نه کوي دا چې سوره په ځمکې نو دی دومره ښکلي کېږي غټېږي او دا چې نو هغه غټوالی په دې کې راځي. نو الله وایي دی چې نو هغه اوس د الله پاک په دې کې حکمت بیا چې نو هغه فصل ته ګوره دی چې خپل دی نه بل څه ته اړمي نه په خپله دی چې په خپله توګه باندې اوچت وخي چې دی ښه ښکلی خو دی فصل هم ښه ورکوي خو چې کله د سره بل څه شیز لګي یا دی په ځمکه باندې پرېوځي نو دی خرابېږي. لکه جوار ته وګورئ دغه شان چې نو هغه دغه ته غنمو ته وګورئ دا شیزونه دا چې کله په ځمکه پرېوتل دی بیا فصل نه کوي. کله چې دا ډېر ګڼ شول یو بل کې ورالل یو بل ته ډډه وواله شو بیا هم فصل چې نو هغه نه. نو الله وایي د دې ګوره پیدا کوونکی الله دی او الله پاک هر یو په یو جدا نهج باندې چې نو هغه پیدا کړی. والنخل او کجوري هم الله پاک پیدا کړي. اوس حضرات لیکلي وایي کجوري چې نو به طور خاص ذکر بیا وکړلو حالن کې غیر معروشات کې دا او زرع په خپل رالل نو د دې چې نو هغه په طور خاص ذکر کول دې طرف ته اشاره ده چې کجوره دا خلک چې نو هغه د پاره د تفکر هم خوري
یعنی خلک چې دی نو هغه د پزې چې دی نو هغه د فروټو د میوې چې دی نو هغه هم خوري او دغه شانتي کجوره چې دی نو هغه د په غذا کې هم استعمالیږي 3 دانې کجوره چې دی نو هغه سړی وخوري دا د یو ټایم د غذا چې دی نو هغه کار ورکوي بیا د کجورې چې دی نو هغه مختلف قسمونه ومي دا به مختلفو طریقو سره خوړلی کېږي دا چې نو نیم پخته چې کله شي نو هم خوړلی کېږي په هغه وخت کې د دې جدا ذایقه کله چې پخه شي خرمه دې جوړه شي نو په هغه وخت کې د دې بیا جدا ذایقه کله بیا دغه نه وروسته چې نو هغه وچه کړی شي جواره دې جوړه شي نو په هغه وخت کې د دې نه بیا چې نو هغه جدا ذایقه نو الله وی والنخله د دغه پیدا کونکي هم الله نه بعضې حضرات چې نو هغه دا لیکلي چې د عربو چې نو هغه اکثر علاقو د هغوی ګزران او د معاش ذریعه چې نو هغه کجوره وه هغوی به کجورو د دې به تجارت هم کړی او د دغې تجارت سره دا به د هغوی چې نو هغه خوراک هم ولو وزرع او فصلونه و فصلونه کې چې څومره هم فصلونه دا ټول چې نو هغه پکې داخل شولو که هغه دال دی که هغه چې نو هغه چړن ده که هغه چې نو لوبیا ده که هغه چې نو هغه غنم دی جوار دی وربشې دی باجره ده چې څومره هم چې نو هغه فصل دی الله رب العزت وایي د دغې ټولو پیدا کوونکی الله پاک دی مختلفا اکلوه چې هغه مختلف دی د یو بل نه چې نو په میوه او په خوراک کې والزیتونه او خونه زیتون اوس د خونه چې نه هغه هم ځکه د شجر مبارکه هم ویل کېږي د دې هم د دانې خپل فایده د دینه چې کم تیل وباسل کېږي دا غي خپل فایده چې نه هغه وي ورمان او انارو مشتبها وغیر متشابه چې دا یو شانتی دی چې هغه په پاڼو کې وغیر متشابه او یو بل نه چې نه هغه مختلف دی په میوه کې اوس نه هغه د انار او دغه سره د خونه د دې پاڼې ته چې سړی وګوري په غور سره نو دا تقریبا یو شانتی دی خو آلته چې نو هغه په خون کې او میوې کې وګوري نو ډېر شی فرق دی یا بعضې حضرات ذکر کړي دي چې نو هغه د دې دانې نو د انار اوس دا یو شانتی انار دی خو بعضې انار تک سور وي بعضې انار چې نو هغه تک سپین وي بعضې انار د هغې دانې د یو بل سره چې نو هغه لګېدلي یو بل سره جوخت وي بعضې انار چې نو د هغې دانې د یو بل نه جدا وي نو الله ځکه وایي چې متشابه هم و غیر متشابه دی چې نو هغه یو شانتی دی او غیر متشابه او په میوه کې خوراک کې چې نو ذایقه کې د یو بل نه بدل دی کلو من ثمره اذا اثمر الله وی خوري چې نو هغه د دې د میوه نه کړی چې دا میوه ونیسي وآتو حقه یوم حصاده او د هغې حق ادا کوئ په کومه ورځ چې دا ریبلی شي د ریبلو په ورځ باندې چې نو هغه د دې حق ادا کوئ اوس حضرات په دې کې چې نو هغه بیا پوره اختلاف ذکر کړی دی چې د دې نه مراد زکات او شر دی او که د دې نه څه مراد دی نو دا خو مکی صورت د مخکې تیر شو بل اتفاق نو چې کله مکی صورت دی نو د عشر او د زکات تفصیلی معیار د هغې مقدار چې نو هغه خو په مدینه منوره کې سن 2 هجري کې راغلی نو وی آتو حقه یوم حصاده دا مکی صورت دی د نه مراد نو هغه د اکثر مفسرینو په نس مراد د نه عشر دی بیا د هغې د عشر چې نو هغه په شروع کې دا طریقه وه چې په کوم ورځ به خلکو کټایي کوله څه فصل به اورېبلو په هغه ورځ به چې څومره فقرا غریبانان حاضر شول نو د هغوی ته به خپل ثواب دی باندې چې څومره یې ورکړو همدغه ادا کېدلو لکه څنګه چې د دغې نه مخکې چې نو هغه قانون ولو چې خلکو به کم فصل وغیره ورېبلو غریب چې نو هغه به ورته حاضر شولو د هغه به په خپل ثواب دی په خپله خوښه چې څومره ورکړو نو هغه به ادا شولو بیا چې کله د دغې نه وروستو سن 2 هجري کې چې نو حضور علیه السلام مدینه منوره کې د دې تفصیل وکړلو تقریبا تمام صحیح ستو چې نو هغه ذکر کړی دی نو د الله پیغمبر فرمایل مفهوم یې هغه دی چې تاسو چې کمې ځمکې هغه باراني ځمکې د هغې نه تاسو عشر ورکوئ کمې چې دی نو هغه باراني نه پارټ وغیره کویان نه چې دی نو اوبه کولی کېږي معونت او مشقت پرې راځي نو د دغې نه تاسو بیا نصف عشر ورکوئ شلمه حصه نو د دې چې نو هغه دا په مشقت سره ایښودی دي اوس به کم فصل باندې چې نو هغه خرچه ډېر راځي د هغې دپاره اوبه چې نو هغه هم په بیه استعمالیدی شي موټرې ورته بجلی لګولی یا په تیلو باندې یا دغه شان د هغې سپریګان وغیره چې نو هغه پرې ډېره زیاته خرچه راځي نو په دغې کې بیا نصف عشر شلمه حصه ده کم کې چې دې نه کمې نو په دې کې عشر دی ګوره الله رب العزت په چا باندې چې نو هغه زیاتې نه کوي تاسو ګورئ فقه چې نو هغه سړی وګوري سړی ته په خپله اندازه ولګي کله چې یو سړی ته چې نو هغه مخکینی معدنیات میلاو شولو
د په ځمکه کې د چې نو هغه کار وغیره کول او پیسې ورته منشوې پخوانۍ ده نو چې دته دغه معدن میلاو شو شریعت وایي په هغې کې به 15 حصه ورکړي د 15 لک روپو چې نو هغه شیز ته میلاو شو 4 ستا شوې دا 1 لک چې نو دا فقراو باندې تقسیمي ولې ستا په دی کې مشقت کم او د الله احسان پکې سیوا او چې درې کړله بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه کمې ځمکې وغیره داسې دي چې هغه باراني اوبه باندې چې نو اسمان نه باران کېږي د هغې نه کم خوړ لختې راځي په هغې اوبه کېږي نو ستا مشقت پکې کم دی او اوبه د هغې چې نو الله نعمت پکې سیوا دی نو د دې نه د خدا د هغې اولني نه د دې محنت لږ سیوا دی نو په دې کې به 100 روپۍ ورکړي بیا د دغې نه وګوره چې مشقت نور سیوا شو چې تا ورته کویې کنلې ټیوبل چلی او یا چې نو هغه موټر باندې هر څنګه چې کوي نو به هغې سره مشقت او خرچه لږه نوره سیوا شو الله رب العزت وایي د هغې په ځای چې نو هغه اوس د 10 په ځای باندې شلم ورکړه د هغې هم نیمه کمه کړله بیا چې نو هغه یو سړی کاروبار کې دی ځان له محنت کې او دی په خپل محنت سره چې نو هغه ځان له پیسې ګټي تجارت کوي بیا دغه خپله خرچه کې د خپلې خرچې نه د هغه چې نو د سیواوالې کوشش کې دا ځان سره ډیری نو چې دی دا دوره محنت وکړي او ځان سره سیوا ډیره کړي او بیا نصاب ته ورسي نو بیا ورته الله پاک وایي 40 روپۍ ورکړه نو الله رب العزت دغه چې نو احسان کړی دی نو بهرحال نو په دې کې چې نو هغه دغه ده خدا مسله یاد ساتئ چې د دې نه به چې نو هغه کومه خرچه وغیره وشي نو د عشر په وخت کې دا به د دې نه منها کولی شي او که نه شي یعنې دې نه به چې نو هغه دا خرچې لرې کولی شي که ونه شي نو د دې نه به دا خرچې نشي لرې کولی دې خرچو سره چې نو هغه به د دې نه عشر ادا کوي د دغې خرچو په وجه باندې صرف دومره وشوه چې د عشر په ځای نصف عشر د 10 په ځای باندې چې نو هغه 60 روپۍ شوله خو باقي چې نو هغه د دې نه به دا لرې کولی نه شي ولې که تو چې ما په دا محنت او دا سپری او دا کړی چې دا تا نه وې کړی بیا به دومره پیداوار هم نه کولو نو د هغې په وجه باندې هغه صلت ته میلاو شوی پیداوار چې نو هغې سیوا دی نو ځکه الله وایي وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا او تاسو د حد نه زیاتې مه کوئ یعنی د دې باغ پر رسولو کې دومره چې نو هغه ډېرې زیاتې پیسې پې مه خرڅ کړو چې سبا بیا د هغې عشر نشي ادا کولی یا چې ستا سره کمې پیسې وغیره راغلي نو په دې کې هم اسراف مه کوه ځکه الله رب العزت چې نو هغه اسراف کوونکي نه خوښوي حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی مکه مکرمه کې چې نو هلته یو غر الله پیغمبر وایي که څوک د دې غر چې نو هغه د زمانه هېر شو بارل که د دې غر امر یو سړی چې نو هغه پیسې ولګوي خو د الهي کلمت الله دپاره په نیک ځای کې د ثواب په ځای کې دا په اسراف کې نه دی او که سړی 1 روپۍ ولګوي خو دا چې نو هغه د الهي کلمت الله دپاره نه دا په بېدینۍ باندې ولګي 1 روپۍ ولګېدله خو دا په بېدینۍ باندې ولګېدله دا په اسراف کې ده ولی ځکه چې د دغې پیسې چې نو هغه وبال دی نو د دې وجې نه اسراف الله پاک نه خوښوي نو هر هغه پیسه چې هغه په بېدینۍ باندې لګي نو دا اسراف دی ومن الانعام حمولة وفرشا الله دغه شان موږ پیدا کړي د څاورونه حمولة چې نو بار اوچتونکي وفرشا او ځمکې سره لګېدونکي یعنې بعضې څاوري دا دي چې د هغه قدور دي لکه اوښ شولو خر شولو اس شولو خچر شولو نو دا اوچتې دنګې دوی چې نو هغه وجود مضبوط وي په دې باندې خلک بارونه وړي وفرشا دویم قسم الله پاک داسې پیدا کړي چې د هغه چیت قط والی ځمکې ته چې نو هغه نږدې وي نو اوس دغه ورکوټې قد والا لکه ګډه شوله بیزه شولو پیسه شولو نو دا هم نو هغه پیدا کړي یعنی الله رب العزت وایي ما ستاسو د سهولت دپاره هر قسمه شیز پیدا کړی هغه مې هم پیدا کړی چې ستاسو بار بوج چې نو هغه وړي ستاسو په کار راځي هغه مې هم پیدا کړی چې تاسو د هغه په خپل خوراک وغیره چې نو هغه په دې باندې راولئ په اسانه باندې ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم الله الله وی خورئ هغه چې کوم تاسو ته الله پاک رزق درکړی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د چینو قدمونو د شیطان په دې کې د شیطان چې نو هغه خبرې مه منئ لکه څنګه چې پرونی درس کې تیر شوي ولو چې دوی د خپل طرف نه چې نو هغه به دا صائبه ده دا حام دی دا وسیله ده د مختلف نومونه به ولې ښودل او دا به د بوتانو په نوم باندې چې نو هغه پرېښودل نو الله وایي تاسو په دې کې د شیطان تابعداري مه کوئ الله چې ستاسو دپاره کم شیزونه پیدا کړي نو دغه خورئ د هغې خپل استعمال کې راولئ اوس د شیطان تابعداري ولې مه کوئ انه لکم عدو مبین الله وایي دا ستاسو چې نو هغه ښکاره دشمن دی نو د دشمن څوک چې دی نو هغه تابعداري نه کوي ای خلکو تاسو هم د الله وایي تاسو د شیطان تابعداري مه کوئ ځکه دا ستاسو دشمن دی الله دې موږ ته د هغه دشمني چې دی نو هغه واضح کړي
وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی انشاء چې پیدا کړي جناتین باغونه معروشاتین چې نو هغه چوپال والا سفرون والا وغیر معروشات نه واغه چې نخې جوړې شي چې نو هغه چوپال سفر ته والنخل او کجوري والزرع او فصلنا مختلفا چې مختلف دي اکله میوې دي والزيتون او زيتون خونه والرمان انار متشابه او غیر متشابه چې یو شان دي یعنی په پاڼو کې وغیر متشابه او یو بل نه جدا دي یعنی په خون او میوه کې کلو خورئ چې نو من ثمره د دې د میوې نه اذا اسمر کله چې میوه ونیسي وآتو او ودا کوئی ور کوئی حقه د دې حق یوم حصاده په کوم ورځ دا وربل شي ولا تصرفوا او اسراف مکوي انه یقینا اغا یعنی الله تعالی لا يحب نخوخي المسرفين اسراف کونکي ومن الانعام او د ساورون دي حمولتن بار اوچتون کې ورفرشا او چتوز مکه سره لګیدلی کلو خری مما دا غسن رزقکم الله چې رزق درکړی تاسو ته الله پاک ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم بشکاغه د استاسو د پاره عدو دشمن مبین ښکارا